بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه، نحو مررت به فإذا له صوت حمار وصراخ صراخ الثكلى. دي منها سره غرض د مصنف بیان د څلورم موضوع دی د هغې مواضعو نه چې په هغې کې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. نو مصنف علیه رحمت فرمایي چې دغه څلورم موضوع دا د هر هغې مفعول مطلق موضوع دی چې مفعول مطلق وقع للتشبیه دا تشبیه دپاره واقع شوی وي، یعنی د مفعول مطلق سره د یو شي تشبیه ورکړی شوی وي او د مفعول مطلق مشبه به وي. علاجا حال دی د وقعه د ضمیر نه په حال د کون د دې مفعول مطلق کې چې دا علاج وي، یعنی فعل علاجي وي، دا د اعضای ظاهره او د افعالو نه په یو فعل باندې دلالت کوي او دغه مفعول مطلق پس د جملې نه وي او دغه جمله مشتمله وي په یو داسې اسم باندې چې دغه اسم په معنا د مفعول مطلق وي او دغه جمله په صاحب د دغه اسم باندې، یعنی د چا سره چې معنا د دغه اسم قایم وي نو دغه جمله په هغه صاحب باندې په هغه باندې قایم وي. نو په دغه صورت کې د مفعول مطلق عامل حذف کول واجب دي قیاسي طور باندې. لکه په دې مثال کې مررت به فإذا له صوت حمار، مررت به فإذا له صوت حمار کې دا صوت حمار دا مفعول مطلق ته او دا د تشبیه لپاره واقع شوی دی، یعنی د زید د आवाज تشبیه ورکړی شوی دا د خر د आवाज سره. او علاجا دا فعل علاجي دی، یعنی دا د اعضای ظاهره او یو فعل دی، د دې تعلق د ژبې سره دی او ژبه چې دا یو عضو جوارحونه ده. مطلب بعد جمله او د مفعول مطلق پس د جملې نه دی، فإذا له صوت دا جمله دا پس د جملې نه دی او دغه جمله مشتمله ده په یو اسم باندې چې هغه اسم صوت دی او دغه اسم هم معنا دی، یعنی په معنا د دغه مفعول مطلق باندې دی او دغه جمله په صاحب د دغه اسم باندې، یعنی د دغه اسم معنا چې د چا سره قائمه ده په هغې باندې هم مشتمله ده چې هغه له ضمیر مجرور دی او دا راجع دی هغه صاحب ته. نو لہذا دلته د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کړی شوی دی، یعنی وجوبا. دا اصل کې دی مررت به فإذا له صوت يصوت صوت حمار. او دغه شان بل مثال مصنف علیه رحمه الله راوړی دی، مررت به فإذا له صراخ الثكلى، یعنی زه تیر شم په یو داسې سړي باندې مثلا په زید باندې چې د هغه د جړه آواز داسې و لکه د یوې زنانه چې بچی مړ شوی وي او د هغې آواز، یعنی د زنانه د وفات شوي د زنانه د جړه په شانتې د هغه آواز و. دلته صراخ الثکله دا مفعول مطلق دی او دغه کوم شرایط چې مونږ ویل ټول پکې موجود دي، لہذا دلته د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کړی شوی دی وجوبا. نو لہذا اصل کې عبارت داسې دی، مررت به فإذا له صراخ يصرخ صراخ الثكلى. دا به شو عبارت ته ومنها د دغه مواضعونه، یعنی په کومو مواضعو کې چې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي، موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی وقعه چې دا مفعول مطلق واقع شوی وي للتشبیه د پاره د تشبیه، یعنی د مفعول مطلق سره د یو شي تشبیه ورکړی شوی وي او د مفعول مطلق مشبه به وي. علاجا او دا مفعول مطلق فعل علاجي وي، یعنی د دې تعلق د اعضای ظاهره او د افعالو نه د یو فعل سره وي. بعد جمله او د مفعول مطلق رستو د جملې نه وي، هسې جمله مشتمله چې هغه مشتمله وي علی اسم په یو داسې اسم باندې بمعناه چې دغه اسم په معنا د مفعول مطلق باندې وي، وصاحب او دا مشتمله وي په صاحب د دغه اسم باندې. نحو مررت به فإذا له صوت، زه تیر شم په داسې سړي باندې چې د هغه لپاره آواز و صوت حمار په شان د آواز د خر، وصراخ
او د هغه دپاره د جړه اواز و په شان د جړه د هغې ښځې صراخ الثکله چې د هغې بچی مړ شوی وي. دلته یو سوال دی، سوال دا دی چې موږ ویلي وو چې مفعول مطلق به مصدر وي دلته، او د مصدر په اخره کې په فارسي په ترجمه کې دن او تن راځي، او د اردو په ترجمه کې نا راځي، او د پښتو په ترجمه کې وجل لکه اخره کې لام راځي. نو دا خو صوت خو د دې معنی د اواز، نو دا خو مصدر نه دی. نو جواب دا دی چې صوت دا مجرد په معنا د مزید تصویت باندې دی. لہذا دویم سوال واقع کیږي، دویم سوال واردېږي. هغه سوال دا دی چې مخکې ویلو چې دا مفعول مطلق چې کوم فعل دی دا به مشتمل وي په معنا د دغه مفعول مطلق باندې، یا په شان د اشتمال د کل په جز باندې. نو دلته دا یسوتو دا مشتمل دی په صوت زیدین باندې مشتمل دی، خو په صوت حمارین باندې مشتمل نه دی. نو جواب به وکړو چې اصل کې د صوت حمارین ته چې دا مفعول مطلق مونږ وایو دا ورته مجازن وایو، او مجازن ورته داسې وایو چې دا صوت حمارین دا مضاف الیه دی د پاره د صفت د مفعول حقیقي، یعنی د مفعول مطلق حقیقي دا صوت حمارین دا غي چې کم صفت ته دا غي صفت دا مضاف الیه واقع شوی ده. نو دې ته د مفعول مطلق مونږ مجازن وایو. اصل کې عبارت داسې دی مررت به فإذا له صوت يصوت صوتا مثل صوت حمار. لہذا اعتراض ختم شو.